अदालत ने कहा है अपने फैसले में कि 298C के तहत भी इस फर्द ने कोई जुर्म नहीं किया है जो मुबारक सानी नाम था. سلامونه ملګرو، تاسو ته پته شته چې پایز عیسی د ختم نبوت او د قادیانی د فاره کومه فیصله ورکړې؟ په دې کې څه غلطي ده؟ اسلامي چې کوم سینیټر دی مشتاق احمد د هغې څنګه وضاحت؟ अदालत ने कहा है अपने फैसले में कि 298C के तहत भी इस फर्द ने कोई जुर्म नहीं किया है जो मुबारक सानी नाम था. وای جسټس فایز عیسی د فیصلې مطابق چې دغه قادیانی هیڅ قسمه اشاعت نه دی کړې او غلطي نه ده کړې. ये भी गलत है. वो तबलीग कर रहा था और तबलीग जो हैं मुसलमानों में तहरीफ शुदा जो तराजुम था उसकी तकसीम कर रहा था. دبا ترجمه تقسیم کوو چې په دې ترجمه کې دنه د خپل تحریف کړی و، مطلب د قرآن په ترجمه کې د خپل ځان نه ایډیټینګ کړی و، مزید څه پکې شامل کړي و. इसलिए ये जुर्म है 298C के तहत और इसकी भी इस्लाह की ज़रूरत है. अदालत को चाहिए कि अपने इस फैसले की इस्लाह करें कि 298C के तहत अगर उनको कोई तहरीफ शुदा तर्जुमे की वो मुसलमानों के अंदर तबलीग कर रहे हैं तो उसकी उनको इजाज़त नहीं है. د داسې ترجمې اجازت نشته چې په هغې کې تحریف وي، ځکه چې قرآن صرف او مکمل کتاب دی، نو لحاظه قادیاني ته چې کوم دی د دغې ترجمې د اشاعت اجازت نشته دی، دا کنفرم ده او واضحه ده. نو لحاظه دغه فیصله د عدالت چې کوم دی دا غلطه ده. خپله رای را سره ضرور منشن کړئ د دغې فیصلې په حوالې سره.